السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانانو نن شعبان المعظم 18 تاریخ دی او څو ورځې پاتې دي عنقریب به دا بختوره او قدر والا میاشت ستاسو او موږ خواته تشریف راوړي. انشاءالله راتلونکي جمعې کې به رمضان المبارک کې موږ ته څه کول پکار دی د هغې متعلق به انشاءالله احکام اورو. نن جمعې مناسبت چې دی هغه زموږ د نبي علیه الصلاة والسلام یو داسې کار یو داسې فعل چې هغه قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی او هغه یهودیانو دپاره نصاراو دپاره مرګ دی او مسلمانو دپاره د عظیم فتح او د لوی شان او د مقام او د عظمت خبره ده. عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام څه وخت چې مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړلو نو په مدینه کې 19 میاشتې او څو ورځې بیت المقدس مسجد اقصی طرف ته مخ کړل. یو ورځ یو صحابي راغی عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودیان مدینه کې ډېر زیات اوسېدل. هغه موږ ته وایي چې تاسو رسول هم بني اسرائیلو نه نه دی، ستاسو کلام هم د بني اسرائیلو کتاب تورات او انجیل نه دی او ستاسو علاقه هم خپله پرېښوه زموږ خواته آباد شوی، نو تاسو بیا قبله خپله ولې نه جوړوئ چې زموږ بیت المقدس طرف ته مخ کوئ. صحابي دا خبر وکړه، نبی علیه الصلاة والسلام مسجد بني سلیم کې تشریف فرماو. دا خبرې ورته وکړه، نبی علیه السلام ډېر زیات پرې خفه شو. ماسپښین لمونځ ته یې نیت وتړلو ودرېدو نو 2 رکعته بیت المقدس طرف ته وکړو. چې 2 رکعته بیت المقدس طرف ته وکړو او بیا راپاڅېدو، نبي علیه الصلاة والسلام په دې اولنیو 2 رکعتونو کې بار بار برکت کړي. دلته ډېرې خبرې دي. یوه خو دا خبره چې په مونځ کې بار بار برکتل یا اخوا یا دېخوا کتل دا د نبي علیه السلام خاصه ده، بل څوک نشي کولی. که څوک وګوري نو مونځ به مکروه تنزیهي شي، که مکمل مخې وګرځولو بیا یې مونځ مکروه تحریمي کېږي بلا ضرورت، او که اسمان طرف ته کتل بیا هم مونځ مکروه دی. داسې په سترګو سره اخوا دېخوا په مونځ کې کتل دا هم مکروه دی. خو دا د نبي علیه الصلاة والسلام خاصه دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په مونځ کې چې کوم ځای ته ګوري نو کتی شي. دلته الله اختیار ورکړی. نبي علیه الصلاة والسلام بار بار آسمان ته کتل. الله قرآن کې فرمایي قد نرا، محبوبه مونږ ګورو، قد نرا محبوبه مونږ ګورو تقلب وجهک فی السماء، چې ته بار بار آسمان ته خپل نظر اوچته وې ګورې. فلنولینک قبلة ترضاها، ای زما محبوبه مونږ به تا وګرځوو هغې قبلې طرف ته چې کومه قبله ته خوښوې، چې کومه قبله ته خوښوې هغې طرف ته به مونږ تا وګرځوو. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي فول وجهک، پس اوس مخ وګرځوه. فول وجهک شطر المسجد الحرام، اوس محبوبه مخ وګرځوه مسجد حرام طرف ته. نبی علیه الصلاة والسلام لا په مونځ باندې ولاړ دی. دا نه مونږ خو چې ټیم بدلو که نه امام سره اختیار شته، امام ته خدای ډېر شان ورکړی ده، خو چونکې مقتدیانو دلجویي دپاره اول اعلان کوي چې فلاني ټیم جمع به سبا په دوره ادا کړي.
داسې به یو جومات کې نه وي چې امام راشي او ووایي چې نن والا په دومره باندې کوم فلاني ټایم په دومره باندې فلاني ټایم په دومره باندې نه څه دپاره چې خلک په مغالطه ګرانه شي. نبی علیه الصلاة والسلام دا نه چې سلام به وګرځوم بیا به صحابو ته ووایم چې په ما باندې په مونځ کې وحي نازله شوه. اوس تاسو مونځ چې کوئ نو بیا یې بیت المقدس ته مه کوئ، مسجد حرام خانقاهې طرف ته کوئ. نه، نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه دویم رکعت نه راپاڅېد او دریم رکعت ته نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک وګرځول. ښه څنګه یې وګرځول؟ حاجیان صاحبان چې کوم تللي دي او وایي مسجد قبلتین کتلی بیت المقدس نښه اوس هم شته پکې یو تان پکې جوړ دی چې څوک نه دي تللي الله دې ټولو ته وښایي. نو ما عزتمندو بالکل داسې جوړېږي لکه دې طرف ته چې مخکې او بل اخوا طرف ته مخکې. نبي علیه الصلاة والسلام مخ راوګرځول. په دې کې علماو ډېر بحث کړی دی، تفسیرونه پرې باندې راغلي. څوک علما فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام مخ راوګرځولو فورا صحابه لار ورته وکړه، نبي علیه السلام مخکې تېر شو او اخوا یې مخ. څوک فرمایي چې نه، نبي علیه الصلاة والسلام داسې لاړو، صحابه هم داسې پسې راتاو شولو، بیا نبي علیه الصلاة والسلام اخوا مخ کړو. دلته څو خبرې دي. یو خو دا خبر چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، تفسیر روح البیان کې حدیث شریف موجود دی. نبی علیہ السلام فرمایي کلهم، الله فرمایي کلهم یطلبون رضای، ټول بندگان چې زما دي دا ټول زما راضي کول غواړي. وانا اطلب رضاک یا محمد، خو اے محمد زتا راضي کول غواړم. سبحان الله. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی دی، الله فرمایي چې څومره بندگان چې دا ټول ما ته وایي یا رب ته راضي شي، یا رب ته راضي وګرځېږي. خو فرمایي الله ما ته فرمایي وانا اطلب رضاک یا محمد، خو زه ستا راضي کول غواړم اے محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه و بارک وسلم. داسې قدردان نبی امتیان یو چې الله یې د ده رضا غواړي، الله دی راضي کول غواړي. دې کې یو مطلب دا نه دی نعوذ بالله من ذلک چې الله تعالی بندگان خو ځکه الله رضا غواړي چې الله محتاج دی. اوس الله تعالی ځکه نبی علیه السلام راضي کول غواړي چې نعوذ بالله من ذلک د نبی علیه السلام محتاج دی. نه، دا مطلب نه دی. دا خو ډایرکټ سره اسلام دایرې نه پرې باندې وځي. ماشوم چې وي که نه کور کې مور او پلار د ده محتاج وي چې دی موږ خوشحاله ساتو؟ نه وي که نه. خو چونکې هغه زړه ته نږدې وي، مینه ورسره زیاته وي، محبت ورسره زیات وي. هغه چې له خولې نه خبر راباسي بس پلار ورته پیش کړی وي شي، مور ورته پیش کړی وي. دې مطلب خو دا نه چې مور او پلار ورته محتاج دي، نه، دا مینه او محبت دی. دې له وجې نه مور او پلار اولاد راضي کول غواړي. دقسې الله هم خپل حبیب سره محبت دی او حبیب یې ورته ویلي دي. او الله ربي کریم ځکه فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای زما حبیبه تا ته به مونږ دومره درکړو چې ته به راضي وګرځې. بخاری شریف حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي الله فرمایي چې زه به مونږ به تا ته دومره درکړو چې ته به راضي شې. خو زه دا وایم چې زه به ترا راضي نه شم چې تر څو پورې مې اخیرنی امتي هم له دوزخ نه بار کړی. سبحان الله. څنګه شان او مقام والا نبی الله رب کریم مونږ ته راکړی دی. بهرحال ما عزتمندو زمونږ په دې منبر باندې مسند باندې ډېر خلک داسې کیني چې هغه څوک چاته کنځلې کوي. حالانکه قرآن کې الله فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالموعظة الحسنة.
कुरान फरमाई खल्को तब नसीहत सारा अल्लाह तरफ तबलना कोई गलत अल्फाज गटे को मिंबर बांधे में इस्तेमाल होए ये गलत इस्तेमाल होए बाकायदा को कंजर माने हम दलाइल बयान है दसी दी जहालत पर्दे दखल को पस्तर को बांधे पर्दे ने दस खलक पीछ अगब या दस शान वाल अंबिया अलैहिस्सलाम शान मुतल्लिक खबर गए गड़ी जान तो मुसलमान हुआ जान तो आलिम हुआ दसे दसे मुलायन देर शिवी दी ज़ेनुम नालमा खूब उखियास उसे दल पकड़ा दे दसे खलक शते च द हुजूर जिक्र कई नो द मख द गुल शान ते पड़की दे खान और दसे खलक नी च नबी अलैहि सलाम नु आखिरी नो मजबूरे ने आखिरी नो अबू खल को पहचान साथे दाद मुसलमानों के दल नखली ईमान दसे खलक ते शवी दी च देश पुरो किताबों के लिखले दी कच्चा को मुस के दखरत या द स्पी सोच रहा है फिक्र रहा है तसव्वुर रहा है मुंह से न मातेगी होगा द नबी तसव्वुर रहा है मुंह से मातेगी या खपल खज़ सरा मुजामिअत तसव्वुर रहा है मुंह से न मातेगी दलील इस बयान करे दलील दा बयान करे चकोरा मुंह को बंदा अल्लाह तक है और जदे को मुंह के द नबी तसव्वुर के मुहर नबी को बंदा दे द अगत अजीम बराशी नो च अगत अजीम रा गए नो अल्लाह को इबादत के दे गैरुल्लाह ताज़ीम राव उसको तो लिहाजा इस्लाम समाज मुंह बद से मौलिद वो तस दा खबर दे दे पारा को च से खल को जान साथ है दसे खल को ना जान साथ है चोई च नबी अलैहि सलाम जमा सत्रोजो या मामा जो न दे जजे मनम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दसे अल्फाज मोमिन मुसलमान दे पारा पखले रा वस्तउल कुजा मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने 300 साल मक्के ते शवे दे फरमाई 1000 बार पिशोय दहन व मुश्क गुलाब जुनूज नाम तो गुफ्तम कमाल बे अदब फरमाई का सर दाखल खलक व मुश्क और अपर उमे समा बिया हम चलिस्तान नुम पे बंदे अलमा का कमाल बे अदब करी जमन बुजुर्गां को से ते शवे और सखल दाव है जमात जो या मामा जो हम ने जजे मन नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दलील हूँ बयान है पहले खबर है मांगे मैं इधर पहुँचो देता उलमाए सू वजह लेकिन उलमाए सू बद उलमा नबी अलैहि सलाम फरमाए खैरुल खैर खैरुल उलमाए व शर्रुल शर्र शर्रुल उलमाए फरमाए उलमा जो चाहता खैर खैर वर्के द दुई नबी अलोई खैर चाहता नशी वर्का वला और फरमाए जब चाहता शर वर्के बे दुई नबल बद शर हम भी चाहता नशी वला सोले मुलायन टोपक को बोलो तो से खल बोली तो बस तक से को मिंबर बांधे गड़े वड़े वही खलक गुमराह करे लगे खलक ले ईमान में उदासी चाहता हूं चाहता कस तो न कोई मोरी से सरा तो पक दी रहे चाप से रखी से डले पे कड़ाई ना वो मिंबर ना असली और तक से जुमला गलती है वही खलक कर कभी बहरहाल मां इज्जत मंद बेअज़ पर खूब मौजू का आजम नबी अलैहि सलातो सलाम मख मुबारक वगैरह ज़ौल चमक यो कर ज़ौल यकीनन सहाबों व नबी अलैहि सलाम तरफ तसव्वुर शवे भी कबर नहीं शवे भी तो उसमा मख दी तरफ दे यो तास तो मख को जमा के दरो कर ज़ौ वो यकीनन तास कोई को मौली से बंदे से चलो चमुज सोचना मुकम्मल ध्यान दो मुतला भी देता तो नबी अलैहि सलाम दास के गुण फरमाया जो सहाबों मुजमात शतासु मुज दोबारा हो गए ये हदीस की इश्तरे बल्कि अगर सकसान चौरुस तो आदली हो सकसान पजान को हनशो सलाम होगर ज़ौल लस सहाबे किराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे यो ख्वाद्वारा करता हो और ब्या और पसे ताउशो बल ख्वाद्वारा करता हो जो महबूब सलाम होगर ज़ौल उस नबी अलैहि सलातो सलाम दाद न फरमाई जो माता वही लागले वजदा से होगा बल्कि नबी अलैहि सलाम अवल नहीं खबर दावा फरमाई ऐ सिद्दीक मुबारक शब तो हम जन्नती है ऐ उमर तो हम जन्नती है ऐ उस्मान तो हम जन्नती है ऐ अली तो हम जन्नती है ऐ आस तो हम जन्नती है ऐ अब्दुर्रहमान तो हम जन्नती
ولې ورته وایي حضور پسې یوې قبلې ته 2 رکعاته وکړه او بلې قبلې ته 2 رکعاته وکړو او دا یې ونوي چې موږ په منځونه مات شو ځکه چې موږ په نبي علیه السلام تصور راغی صحابو ته پته ده چې الله محبوب یو طرف ته موږ ته ولاړ خو بل طرف ته الله ذات ته متوجه ده که موږ نبي علیه السلام په ذات کې دننه سوچ وکړو بیا موږ لمونځ نه ماتېږي قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا دعاکم الله ورسوله فاستجیبوا له کله چې الله او الله رسول تاسو ته بلنه وکړي نو فورا حاضرېږئ دا آیت کله نازل شو نبی علیہ السلام یو صحابي ته आवाज وکړ دی په لمونځ باندې ولاړ صحابي ناوخته و نبی علیہ السلام فرمایي ولې نه ناوخته کړو وی قربان لمونځ مې کولو وی تا ته پته نشته چې تا ته الله رسول आवाज وکړو الله دا آیت نازل کړو چې تاسو لمونځ ولاړ یې خو الله نبی आवाज درکړي چې راشه بس لمونځ به پرېږدوې راځې به شریعت مسله راغله امام صاحب مذهب راغی راځې به لمونځ به پرېږدوې نبي علیه السلام کار والا درته وویل څه یې درنه راوغوښتل څه در باندې وړي هغه به اوسې نبی علیه السلام کار به وکړي بیا به نبی علیه السلام نه اجازت واخلې بیا به راشي لمونځ دې چې په کوم ځګي باندې پرېښودې په هغه ځګي باندې راشي ستا لمونځ نه ماتېږي ستا لمونځ نه ماتېږي الله زما او ستا نبی ته څومره لوی شان ورکړی دی څومره لوی شان ورکړی دی بخاری شریف حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه السلام یوه ورځ په لمونځ کې قرات وکړو او خپل لاس مبارک یې داسې اوچت کړو قرات یې لمونځ کې وکړو او خپل لاس مبارک یې اوچت کړو کله نبی علیہ السلام سلام وګرځاوه صحابه ته اوس کې قربان تاسو لمونځ کې لاس اوچت کړو او قرات مو ډېر وکړو ولې قربان نبی علیہ السلام فرمایي چې څنګه ایمان نه وتړلو ما د جنت پیش کړلی شو ما جنت وکتل په جنت کې مې یو د انګورو بوټی وکتل لاس مې ور اوږد کړو چې زه تاسو دپاره راوالمه نو دا ډیر سات مې ځکه ناوخت کړو ما وی چې راواخلم که نه راواخلم اخیر په دې نتیجې راورسېدم چې نه راخلمه داسې نه چې زما صحابه بیا په امتحان کې پرېوځي څنګه چې بني اسرائیل پرېوتي و جنتي نعمتونو باندې او ای زما صحابو الله ذات قسم کما هغه انګور جنتي انګور یوه غوشه درته راخیستې وه قیامت پر راغلی او خدای یوه غوشه به تاسو ختمه کړې ده الله محمود داسې نظر دی الله خپل نبي ته داسې شان ورکړی بیا که زما او ستا په لمونځ کې تصور راشي بیا لمونځ ماتېږي دا لمونځ په شو فضیلت وه چې تا د الله نبي تصور راشي او بیا چې کله ته وایې السلام علیک ایها النبي سلام دې مې په تا باندې ای نبي امام سرخسی رحمت الله علیه فرمایي دلته به خامخا ته د خپل نبي تصور کوې چې سلام دې باندې اچوې خامخا به کوې زموږ بزرګان دین موږ ته دا قرآن او حدیث ښایلی دی او نن نه 1400 کاله مخکې چې کومه د حضور نبي کریم صلی الله علیه و وسلم طریقه روانه ده هغه یې زموږ طریقه ده هغه جماعت زموږ جماعت دی اهل سنت و جماعت نبی علیه السلام فرمایي اهل سنت و جماعت زما ټولۍ چې دی زما جماعت د صحابو اهل سنت دي اهل سنت دي قرآن کې الله فرمایي واعتصموا بحبل الله الله دین رسۍ مضبوطۍ سره ونیسئ ولا تفرقوا په فرقو کې مه تقسیمېږئ ذات مه وایئ چې زه فلانا یم فرقو کې مه تقسیمېږئ اوس واعتصموا بحبل الله حبل الله نه مراد دین دی حبل الله نه مراد جماعت دی جماعت کوم جماعت حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه چې کومه طریقه روانه دی بس هغه جماعت دی جماعت سره ځان منسلک ساتي هغه اهل سنت دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي نحن اهل السنه موږ اهل سنت یو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دلته واعتصموا بحبل الله
اللہ رسائی مضبوطی سرونی سے دینا مراد سوکتی دینا فرمائی اہل سنت مراد دی او فرمائی وَلَا تَفَرَّقُوا او تاسو ٹولی ما جوڑے گئے دینا مراد سوکتی اہل البدع والضلالہ دینا مراد بدعاتیان او گمراہ خلق دی چنن 10 کسان راغون شي نو یو جماعت جوړ کی او هغه باندې یا اصلاح امت کې کړي یا جماعت المسلمین کې کړي او فلانای کې کړي او یو عجیب خلقو غب شپ جوړ کړای دي دسه نعوذ بالله من ذلک دستاسو په دې گاون کې دسه خلق پیدا شوی دي چې هغه موږ نه انکار کوي مخلوق یو سړی ما ته ټلیفون وکړو چې ما سره یو کس ناس راځه ما د دې قرآن کې چیرته د موږ حکم دی قرآن پر موږ حکم نشته میں صراحتاً اللہ 27 ذرا ذکر کرے دے او کنایتاً اشارتاً اللہ 15 ذرا قرآن کے نموز ذکر کرے دے دید ایکور کو کیا نظر آئے یو سڑا چھے تذرق پستر گڑو میں نوگت ہے تخایا مختب پتہ نہیں لگتا رامدہ دتوے المر راخاتر ہے رامدہ المر اخکاری نخکاری نو چچا اللہ حضرت ٹالے ہوئی بندی کی اغتا قرآن وایا اغتا حدیث وایا ہر سوایا تعالی وحالی شئی وصورا ہندوان سمر بزمکی مخبانی زیاد دی بود خبر اللہ سر جوڑ کے بے اغتا عبادت دی خور تبادل چه خبر اللہ سر مجوڑ کردی اس نشی کولا چه مونگ نیو خوزولا باران تبا پروت بی چه مونگ نیو خوزولا غرمو تبا پروت بی اس نشی کولا خودی ورطا پراتوی دی ہندوان یو غد ڈاکٹر نوی دے بے دوا پیشاب سکی جو دے چه گورا تو کو ڈاکٹر ہے تدا کار کرے دیوئی نن دلتا زما عقل او دا کسی نشت دلتا مخبر دین پسیزو دلتا مونگا خبر دین پسیزو او مونگ مسلمان چا آغا حق دین لرو او سچ دین لرو التا مونگا پا ہر زمین بے عقل پسی منڈے ہو یادا وہ ساتے ایمان و صفت اللہ دا بیان کرده یؤمنون بالغیب چلی پا غیب باندے ایمان دے نے اللہ لیدر ہے نے رسول لیدر ہے نے قرآن نزول لیدر ہے بس پا پٹا باندے ایمان دے اور حضور فرمائی دا کامیاب خلق بہرحال معزت مندو قدر مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمینہ محبت ساتر دا دے ایمان والو اولین ترجیح او دا مونتا صحابہ و خیر صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائے ایوہ آفتہ نبی علیہ السلام جماعت دا نراؤا بخاری شریف حدیث کے مسلم کے حدیث شاید ایوہ آفتہ نبی علیہ السلام جماعت دا تشریف نراؤا جنب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکولے فرمائے اچانک ایوہ ورز نبی علیہ السلام پکڑ کئی باندے آواز ہوشا درد یو بلا مسئلہ زدکر زمونگ اقامت چکی گی دیر خلق لمخ کے نو دے گی دیکھ شپک قولون دی شپک تفسیر بتاوے لنگی شپک خبری لکھر شپک مسئلے بیان کردی دی اقامت دو وقت باندے آیا ادھر در پکار دی کنا دی ادھر در پکار دا مسلمہ خبر دا چکل امام ولار بھی بے با مقتدی ادھری اقامت ہوا بے با مقتدی کی نہیں دا مسلمہ خبر دے چکلا امام ناس بھی بے با مقتدی ہوں کینی اقامت کو مسلم شریف حدیث میں نبی علیہ السلام فرمائی لا تقوموا حتی ترونی تاسو مود رہ گئے مستچتر سو پورے مسلی دلائن نیام مسلم شریف حدیث کا امام نووی رحمت اللہ علیہ دے حدیث کو شرح کی لکی فرمائی صحابی با چکل صحابہ را وقت شل اقامت پہ شروع کرلو بے با صحابہ پاسے پا نبی علیہ السلام فرمائی جنہ مقاسے لا تقوموا مودرے کے حتی ترونی چطور سو پورے مزنے ہم لے گئے نو فرمائی چکل با معظم اقامت کون کی با حی علی الصلاة حی علی الفلاح شروع کرو دلتا با نبی علیہ السلام دا خبل پور پکڑ کئی باندے ڈاکا آواز نبی بدل صحابہ ہوتے نو دا قولی حدیث تے نبی علیہ السلام قولی حدیث کا فعلی کا عمل والا حدیث نا غوروی
بهترین طریقه دا دی چې امام کله ناست وي بیا اقامت ته کښېنئ بیا ودرېدل ګناه دی ځکه چې نبي علیه السلام حدیث شریف دی دا مسله څوک په منبر نه بیانوي چېرته انشاءالله مقرر شوه بیا تفصیل سره درته بیان کړم خو امام ته اول پکار ده چې کښېني که امام ودرېږي نو مقتدیانو ته پکار ده چې ودرېږي به او که امام ناست وي فتاوی عالمگیري لیکلي دي چې مقتدي به هم خامخا کښېني ځکه چې امام ناست ده بیا دلته ودرېدل مکروه دي دی به دا عمل نه کوي کله به ودرېږي حي علی الصلاة حي علی الفلاح چې کله مؤذن ووایي بهرحال فرمایي مونږ په مونځ باندې ولاړو نیتونه مو تړلي وو په دې کې نبي علیه السلام په کړکۍ باندې کعبه آواز شو مونږ جمع نیت تړلی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی فرمایي مونږ ټول وروسته وکتل ولې چې یوه هفته محبوب بهر نه وراوتی صحابو باندې به څنګه ټیم تېرېدلو فرمایي مونږ ټول حضور ته وکتل یوې هفتې بعد مو چې محبوب مخ مبارک ته وکتل دی فرمایي بخاري شریف الفاظ دي فرمایي نبی علیہ السلام کأن وجهه ورقة مصحف حضور مخ مبارک تاسو راکېدو رڼا یې کوله لکه قرآن صفو ته چې ګویا قرآن ته کېږي بله تشبیه صحابي ته ښکاره نه شوه ځکه چې له قرآن نه خو بل غوره څه شیز نشته دی کنه صحابي ته لمر هم ښکاره نه شو سپوږمۍ هم ښکاره نه شوه صحابي په نسبت باندې دا شیزونه معمولي دي صحابی پر نس باندې شیش چکم غټ دی هغه الله کلام دی فرمایي یوې هفتې بعد چې موږ الله محبوب ته وکتل حضور مخ مبارک داسې ښکارېدو که ورقة مصحف لکه قرآن پاڼو ته چې ګورې ورته کېږي بیا صحابه مونځ مات نه شو چې نبي علیه السلام ته ګوري له قبلې نه مخ هم وګرځولو نه دلته یو داسې نسبت دی چې دلته به علامہ اقبال فرمائی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ دلته صحابو عقل ته نه کتل بلکې عشق باندې د خپلو عملونو بنیاد ایښودی و ما عزتمندو چې کله نبي علیه السلام را نږدې شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپلو قدمونو سره وروسته شو اوس نبی علیہ السلام دا نه دي ورته فرمایلي چې ګوره کله زه راځم بیا به تاسو وروستو کېږئ دا مسله چېرته نبی علیہ السلام دوی ته نه وه فرمایلی خو دا مسله حضرت ابوبکر صدیق ته عشق وښایله صدیق ته نبی علیہ السلام فرمایله قم علی مقامک په خپل ځای کې ودرېږه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ودرېد واپس مستو راغی نبی علیہ السلام مخکې شو مونځ یې ورکړو چې کله یې مونځ ورکړو نبی علیہ السلام فرمایي ای صدیق ما تا ته ویې نه چې ودرېږه په خپل ځای باندې وایي قربان یا رسول الله دا څنګه کېدی شي چې ابو قحافه زوی مخکې ولاړ وي او امام د ټولو انبیاو سردار وروسته ورپسې ولاړ دا خو کېدی نه شي نو ځکه زه وروسته راغلم دا د صحابه کرامو نبی علیہ السلام سره مینا او محبت و زمون خو که څوک نبی علیہ السلام نوم راشي او څوک ګوتې ښکلې کړي په دې هم خلک دلیل غواړي زموږ مسلماني دومره ارزانه شوې ده چې په هرې خبرې باندې دلیل غواړو دې شیزونو دپاره دلیل نه دی غوښتل پکار دا خو یو مینه محبت دی چې ناروا کار خو نه دی نبی علیہ السلام نوم مبارک چې راشي ګوتې ښکلول حدیثونه ثابت دي کتابونه ثابت دي حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله جنت کې د جوړ کړو پیدا کړو روح ورواچولو فرشتې به دنه وروستو تاوېدې راتاوېدې عرض کوي مولا دا فرشتې ما پسې وروستو ولې ګرځېږي مخکې ولې نه راځي الله رب کریم ورته فرمایي ای آدم دا ځکه چې د ستا په دې ملا کې نور محمدي پروت دی او دا فرشتې ته تاوېږي او درود ورته وایي عرض کوي یا رب کریم بیا خو دا نور زما دې ګوتو ته واړوه چې زه هم وګورم الله رب کریم نور محمدی آدم علیہ السلام ګوتو دې نوکانو ته راوړلو نو آدم علیہ السلام ښکل کړل بل دې نه علاوه تفسیر جلالین کتلی شي هغې په حاشیه کې لیکلي دي چې کله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اشهد ان محمد رسول الله باندې
نبی علیہ السلام نو مبارک خپل کو نبی علیہ السلام فرمایي اے صدیق تا چې دا کوم عمل وکړو کنه چې څوک دا عملو کې د دغ سړي جنت ته قائد وځي چې کوم دا عمل وکړو دغ سړي په جنت ته قائد زما او الترغیب والترهیب کې دا حدیث دی حضور فرمایي څوک چې زمان نو واخیستل شي او ګوتې خپلې کړي فرمایي په ورځ د قیامت په 120 سکونه وي زه به دا خلک پکې راټول او بس به جنت ته چې حضور سره مینه دی چې دا ابو جهل به دا کار کړو عتبه به کړو شیبه به کړو صدیق څنګه کوي چې صدیق مینه دی وسره نو پوه شه مسلمان عقلمند را اشاره کافی است ته ځکه دا عمل کوي چې دا نبی علیه السلام سره مینه دی او کتا نبی علیه السلام سره مینه نه وو تا به دا عمل نه کولو ځکه چې نور هم نه کولو الله رب کریم دې عمل توفیق نصیب کړي آمین بجاه نبی نبی صلی الله علیه و آله وسلم انشاءاللہ 7 اپریل کا بروز بدوار نماز مغرب عربی جماعت کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوئی دستار فضیلت و تقسیم اسناد تاسطول بدیجی شرکت و 7 اپریل آمین الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سیدنا محمد یا رب العالمین بدیمان عمل توفیق نصیب صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف مولا